अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له والأول والآخر والظاهر والباطن لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا منظور إلا الله لا مسجود إلا الله لا مسجود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد أكمل البشر محمد أجمل البشر محمد خطيب الأنبياء محمد إمام الأنبياء محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد نور الهدى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل على كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كلامه وهو أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال خاتم النبيين والمعصومين صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد او عزتمندو شعبان المعظم مبارک میاشت دا میاش چې دیتا استقبال رمضان میاش ویل شي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین
دا هغوی مبارک زندگی دا هغوی مبارک سیرت پاغي باندې چې موږ او تاسو نظر واچو نو سرور کونین صلی الله علیه وسلم د شعبان المعظم د دې میاشتې اکثره حصہ د روزې په حالت کې او دغه سي د رمضان المبارک د پاره د تیاری په حالت کې به تیرو په دغه سلسله کې یو څو آداب هغه داسې دي کچري پاغه آداب باندې زموږ استاد عمل راشي او هغه آداب باندې موږ او تاسو د رمضان المبارک استقبال وکړو نو یقینا موږ او تاسو تبا د رمضان المبارک حقيقي برکتونه او سعادتونه حاصل شي ځکه چې الله رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی د رمضان المبارک د روزي فلسفه او مقصد او خلاصہ عمدہ بیان کړی دی چې لعلکم تتقون چې پتاسو کی پرهیزګاری پیدا شي دا روزي پتاسو باندې د لپاره فرض کړی شوی دی چې تاسو پرهیزګاران شئ نو د تقوا د لپاره د پرهیزګاری د لپاره لازمی او بنیادی سيزونه هغه کم دي تقوا او د پرهیزګاری تعلق د انسان قلب او د زړه سره دی التقوا ها هنا فی القلب د تقوا تعلق د انسان زړه سره دی ترسو پوری چې دنه پزړه کی طهارت او پاکیزگی نه وی راغلی او ترسو پوری چې باطینی طور باندې یو مسلمان د خپل د زړه تصفیه او تزکیه نه وی کړی ظاهری طور باندې او مصنوعي طور باندې که هر څومره متقیان او پشان ځان جوړ کی خو ترسو پوری چې زړه کې تقوا نه نو ظاهری هغه تقوا انسان ته فائدہ نه ورکړي ځکه چې زمونږ استاد داسې رب سره واسطه ده داسې علیم بذات الصدور ذات سره زمونږ استاد حساب او کتاب دی چې هغه ذات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائے ان الله تعالی لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله رب العالمین استاسو صورتونو ته استاسو مالونو ته نه ګوري بلکې استاسو زړونو ته او استاسو اعمالو ته ګوري چې دنه زړه کې څه دی لہذا الله رب کائنات په رمضان المبارک کې منګو تاسو باندې منګو تاسو نه چې کوم عبادت په موږ لازم کړی دي او کوم سیز چې منګو تاسو نه مطلوب او مقصود دي هغه مجاهده او د هغه مجاهدی خلاصه هغه تقوا خوف خدا ورع خشیت الهی هغه طویل شي او کچره دا مقصد مونږ ته حاصل نشي نو بیا دا ټول لوګه تندا مشقتونه دا بیا بیزيدي لہذا الله رب کائنات دا غواړي چې زما د بندا چې کله ما ترازینو چې دی د زړه دننه دی پاک وی او د تقوا والا هغه صفت د حاصل وی د رمضان المبارک په آدابو کې د رمضان المبارک د استقبال په باب کې چې کومي خبرې لیکل شوې دي زموږ استاد او اسلاف زموږ استاد او اکابرینو چې کومي خبرې لیکلې دي پاغه کې ټول نه اهم او بنیادی خبره داده چې مسلمان د رمضان المبارک استقبال لپاره هر اعتبار سره بزان فارغي خپل مالی معاملات لین دین بر وقت ادا کول زکات پشان دي چې کوم عظیمه فریضه ده داغي ادایګي په ذریعہ باندې موږ تاسو خپل مال پاکو خپل مال محفوظ کو د الله رب العالمین یو عظیم حکم هغه ژوندې کو چې قران کریم کې بار بار واقیم الصلاه واتوا الزکاه واقیم الصلاه واتوا الزکاه
د دې حکم راغلی دی د هغې ادایګي ده. ورسره موږ او تاسو د رمضان المبارک د راتګ نه مخکې باطنی طور باندې قلبي طور باندې خپل ځان د تمام امراضو روحانیونه چې کوم د زړه امراض دي د هغې نه پاک کول. لہذا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او نور انبیاء کرام چې کوم دنیا ته تشریف راوړی دی د حضرات انبیاء کرامو د دنیا ته د تشریف اوري او دغه په دنیا کې د بنده د عبادت او د ریاضت او د مجاهدې د دې ټولو یو مقصد دی. هغه مقصد دا دی چې د بنده تعلق د الله سره جوړ شي او د بنده تعلق په هغه صورت کې الله تبارک وتعالى سره جوړیږي چې کله زړه دا صفاوي، دغه زړه د شرک نه پاک وي، د نفاق نه پاک وي، د حسد نه پاک وي، د بغض نه پاک وي، د عناد نه پاک وي، د کینې نه پاک وي. موږ او تاسو بار بار د حدیث پاک د دوانو جهان سردار مبارک اورو چې رب کائنات په مختلفو اوقاتو کې خپل بندگانو اعمال هغه ته چې پیش شي نو الله جل شانه دا غوي اعمال قبلي دا غوي د مغفرت اعلان کوي چې هغه دوه کسان چې د چا په زړه کې یو بل د پاره عناد وي، کینا وي، بغض وي، رب کائنات دا غوي اعمال رد کوي، دا غوي اعمال مردود وي. څومره زموږ استادو خاندانونه، څومره زموږ استادو رشتہ دارانی، څومره استادو ګاونډیان، څومره زموږ استادو متعلقین هغه داسې دي معمولی خبرو باندې وړو خبرو باندې یو بل سره دښمنۍ، یو بل سره نفرتونه، یو بل سره عداوتونه، حالانکه دا خبرو هیڅ اساس او بنیاد دا غي نه وي. لہذا په کلونو څوک یو بل سره خبرې نه کوي، په کلونو یو بل سره رشتې ناتې ختم کړي وي، تعلق ختم کړي وي. حالانکه د دې رمضان المبارک پیغام مونږ او تاسو ته هغه پیغام د الفت دی، پیغام د محبت دی، پیغام د وحدت دی، پیغام د اتفاق او اتحاد دی. او دغه سي د رمضان المبارک فلسفه هم دا ده چې یو مسلمان به روزه وساتي، لوږه برداشت کی، تند برداشت کی، مجاهده وکي، د شپې تراویح په مانځه باندې ودرېږي، د الله رب العالمین کلام هغه په تراوو کې ووري. دی مجاهدې سره، دی مشقت سره، دی لوږې تندې سره د سره یو احساس پیدا شي. د معاشري هغه خلکو سره چې کوم خلک الله رب العالمین د دغه نعمتونو نه محروم کړي دي، د لوږې په صورت کې ژوند تیری، د تندې په صورت کې ژوند تیری، بغیر د کپړو ژوند تیری، بغیر د کور نه ژوند تیری، بغیر د سہولیاتو نه ژوند تیری لګیا دی. دی سره د بنده خپل اصلاح باطن شي، اصلاح نفس شي او خپل کم نعمتونه د سره د هغې قدردانی ور سره پیدا شي. لہذا الله رب کائنات چې دا ټول عبادات موږ تاسو باندې لازم کړی دی، د دې مقصد حصول تقوا دی. او حصول تقوا هغه صورت کې ممکن دی چې کله موږ تاسو باطنی طور باندې ورته خپل زړه هغه صفا کړی وي. میں جو سر بسجود ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. چې کله زړه د دنیا د محبت نه ډک وي، زړه چې کله حسد او کینې نه ډک وي، چې کله زړه د نفرتونو د عداوتونو نه ډک وي او زړه چې کله کینه پرورۍ نه ډک وي، نو بیا رمضان المبارک راتلل او تلل دا په دې زړه باندې اثر نه کوي. ہر شب شب قدر است اگر قدر بیدانی. کچری یو مسلمان د خپل د ژوند مقصد او پیژني، د دنیا دا دوکي والا فانی زندگی د دې حقیقت او پیژني، هغه د پر هر شپه شب قدر دی. خو چې کله یو مسلمان داسې وخت تیر کی چې دا هغه وخت هغه قیمتي وي، او داسې وخت تیر کی چې کوم مقصد د پاره عارضی طور باندې دی دنیا ته راغلی دی، چې په دې مقصد باندې د نظر وي، د دنیا د محبت نه د زړه پاک وي. او د زړه چونکه د بدن مرکز دی، سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ډیر واضح الفاظو کې فرمایي الا ان فی الجسد لمضغه، خبردار د انسان په بدن کې د غوښې یوه لوتړه ده، فاذا صلحت صلح الجسد كله، چې کله هغه صحیح سالم وي نو ټول بدن ورسره صحیح سالم وي. واذا فسدت فسد الجسد كله، او چې کله په دغه د غوښې په لوتړه کې فرق راشي، فساد راشي، نو ټول بدن ورسره بېچین وي. الا وهي القلب، الا وهي القلب،
خبردار د غوښې هغه ټوکړه هغه د انسان زړه دی. نو د رمضان مبارک چې څومره مجاهدات دي، څومره مشقتونه دي، څومره عبادات دي، د دې ټولو صرف او صرف یو مقصد دی چې هغه زموږ استاسو په زړه باندې اثر انداز شي او د رمضان المبارک هغه برکتونو او سعادتونو اثرات براه راست زموږ استاسو په زړه باندې راشي. دا په هغه صورت کې عزتمندو ممکن دی چې کله موږ تاسو د رمضان المبارک د راتلو نه مخکې خپل د زړه لوښي هغې دپاره صفا کړي. ځکه د رمضان المبارک یو ډیر کلک او جوور تعلق هغه د قرآن مجید سره دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان المبارک میاشت هغه مبارکه میاشت دی په دې کې قرآن کریم نازل کړی شوی دی. هدى للناس، د خلقو د هدایت دپاره دی. نو لہذا هدایت په هغه صورت کې ملاویږي ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. په دې کتاب کې هیڅ شک او شبهه نشته د قرآن کریم کې، د دې په زبر کې، د دې په زیر کې، د دې په رکوع کې، د دې په آیتونو کې هیڅ قسمه د تحریف نه پاک کلام دی. هدن دا هدایت چا دپاره هدایت دی؟ للمتقین، د پرهیزګارانو دپاره. تر څو پورې چې زړه کې دغه غلاظت وي، زړه کې دغه ګندګي وي، زړه کې شرک وي، نفاق وي، کفر وي، حسد وي، بغض وي، عناد وي، تکبر وي، حب مال وي، حب جاه وي، دا هغه روحاني امراض دي چې نن د دغه امراضو د وجه نه د مسلمان زندگی د جهنم منظر پیش کوي. او دا هغه مهلک ایمان لیوا بیماریان دي چې د دې بیماریانو د وجه نه انسان د دنیا په زندگی کې هم بېچین او اضطراب او پریشانی او تکلیفاتو سره مخ وي. باوجود د تمام تر وسایلو نه الله رب العالمین چا زړه کې چې دغه بیماریان وي هغه ته د سکون اطمینان زندگی نه ورکوي.